تاسو ته بیا زه یو خبره کوم. والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دین مخی آیت مبارک کے اللہ جل شانہ فرمائی ختم اللہ علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومنگا دا ختم الله على قلوبهم متعلق دا خبر ذکر کردی و چه دا شاہی فرمان دی خلقو دا قبول حق و صلاحیتون ضایع کړي نو دا غي د وجنا د دې پزلونو باندې الله تعالی مهر لګولې بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. د ختمه دا ټکی چې دی د دې نه دا معلومه شو چې د دې په زلونو باندې مهر ولګېدو نو اوس اسلام د دې زلونو ته نه دننه کېږي. د هدایت رانا د دې زړونو ته دننه کېږي نه او د کفر تیاره د دې د زړونو نه بهر کېږي نه ځکه مهر پې لګېدلی دی سیلبند شو. ختامه مسک چې څنګه مهر چې ولګولی شي نو د دې په زړونو باندې مهر ولګېدو دا زړونه د دې چې دا اوس سربه مهر شو. سربه مهر دا چې دا بند شو د دې داسې بندوال رالو چې اوس په دې کې څه شی داخلېدی نه شي او دې کې چې څه دي نو هغه ته بهر نه روځي. کفر پکې دی نو هغه کفر ته بار کېږي نه او رڼا د اسلام دې ته وردننه کېږي نه. د ختمه د ټکي دا مطلب دغه ځای کې یو ټکي تاسو دام زده کوئ چې مونږ وایو ختم نبوت د نبوت سلسله ختم شوه د په نبی کریم صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیه السلام د الله تعالی اخیری پیغمبر نو د ختمه کې چې مونږ کوم مفهوم بیان کو چې نور د هدایت د کافرانو زړونو ته وردننه کېږي نه او ظلمت د کفر د دې د زړونو نه بهر کېږي نه د دې په دې زړونو باندې مهر لګېدلی دی. نو چې مونږ کله وایو ختم نبوت نو د هغې مطلب دی چې د پیغمبرانو کومه سلسله د حضرت آدم علیه السلام نه را شروع شوې وه هغه په خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سر ته ورسېده. نو دغه سلسله د نبوت چې وه نو دا څه شوه دا مکمله شوه هغه سلسله ختمه شوه. اوس د پیغمبرانو دغه مبارک جماعت چې شروع شوی د آدم علیه السلام نه دی او ختم شوی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی نو دې کې اوس بل څوک را دننه کېږي نه او د دغه پیغمبرانو نه هیڅ یو پیغمبر بهر کېږي نه. چې چاته الله پیغمبري ورکړې ده د هغې نه یې اخلي نه او چې چاته نه ده ورکړې نو دې نه پسې چاته ورکی نه. په دې خبره مو سره پوه شوئ. نو د ختمه دغه معنا چې ده نو دا مونږ ته دغه مفهوم راکوي د ختم نبوت په سلسله کې. دغه مفهوم چې کله په دې باندې مونږ او تاسو پوه شو چې دې قلب ته اوس یو شی د بهر نه دننه کېږي او دې کې چې څه دي نو هغه ته بار کېږي نه نو د دې نه د صوفیاو دغه یو نقطه د تصوف هم زمونږه په فهم کې راتلی شي
چې د شقاوت قلبي د وجنه انسان د فیوزاتو او د برکاتو نه محروم کیږي ځکه چې زړه د چا بند شو نو دې ته بیا انوارات نه وردننه کیږي ټیک ده که نه نو دې وجه نه صوفیه حضرات دا خبره کوي چې د شقاوت قلبي د وجه نه انوارات او فیوزات چې دا په انسان باندې بند شي او معرف القرآن د مولانا ادریس کاندیلوي صاحب رحمه الله هغې کې دا لیکلی دي چې دا قلب چې دی نو دا محل د معرفت دی ټیک ده که نه نو چې په دې باندې کله مهر ولګېدو نو د دې مطلب دا شو چې دغه قلب کې اوس نه د استدلال صلاحیت شته دی او نه پکې د انوارو او د معرفت د کشف او د الهام صلاحیت پاتې دی پوه شئ په خبره نو ختم الله علی قلوبهم کې دغه یو خبره اوس مونږ وایو ومن الناس او بعضې د خلکونه دا ومن الناس ټکي قرآن مجید کې ډېر ځایونو کې راغلی دی په سورة بقره کې هم راغلی دي فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الناس ډیر راغلي الناس څه ته وایي الناس دا الناس چې دی دا د نوس نه دی نوس بمعنى الحرکه حرکت ته ویلی شي نو سمي الناس ناسا لأنهم يتحركون ناس ته ناس ځکه وایي چې دی څه کوي حرکت کوي ومن الناس او بعضې د خلکونه من یقول آمنا بالله هغه څوک دی چې هغوی وایي چې مونږ ایمان راوړی دی په الله تعالی وبالیوم الآخر او په ورځ د آخرت وما هم بمؤمنین او دی مؤمنان نه دي په خلکو کې داسې خلک شته دی چې هغوی به مونږ ایمان راوړی دی په الله تعالی او په ورځ د آخرت باندې مونږ ایمان راوړی دی او الله پاک فرمایي چې وما هم بمؤمنین او دی مؤمنان نه دي نو چې څوک وایي چې مونږ مؤمنان یو مونږ ایمان راوړی دی او الله پاک فرمایي چې مؤمنان نه دي نو د دې به څه مطلب یو خدا چې دی کې ایمان بالرسالت نشته دی منافقانو کې ایمان بالرسالت دا پکې نشته دی او دا بحث د منافقینو دی د منافقت دا ضرورت کم وخت کې پیښ شو دی خلکو ته مدینه منوره کې اسلام ترقی و اوس او خزرج کې ډېر خلک مسلمانان شو د مسلمانانو تعداد سیوا کېدو یو قوت جوړ شو مکه مکرمه کې خو به که چا اسلام قبول کړو نو پټ به ساتلو یو زمانې پورې هلته کې خو د اسلام اعلان کول چې نو دا مشکلاتو ته دعوت ورکولو او په مدینه منوره کې بیا د مسلمانانو یو قوت جوړ شو نو داسې خلک چې هغوی او کافران ای دا ضرورت محسوس کو چې مونږ به د خپل کفر کړنو کې پټ وساتو خو ځانونه به مسلمانان ښکاره کوو چې د مسلمانانو نه مونږ ته مراعات حاصل شي بعد جهادونو کې فتوحات رال نو دوی ته د غنیمت هغه مال به بیا میلاوېدو مسلمانانو سره به یې رشتې هم کېدې او نور ډېرې فایدې به دوی حاصلولې نو مدینه منوره کې خلکو منافقانو دا ضرورت محسوس کو چې مونږ دې څه وکړو د اسلام اظهار دی وکړو نو الله جل شانه د دوی دا قول چې دوی وایي آمنا مونږ ایمان راوړی دی په الله او په ورځ د آخرت الله پاک فرمایي وما هم بمؤمنین دی مؤمنان نه دي نو یو خبره مونږ دا وکړه چې دی د ایمان بالرسالت نه محرومه دي او په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې چا ایمان نی نو که په آخرت او په الله باندې د ایمان دعوه کوي خو دغه ته ایمان نه ویل کېږي
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. چې پیغمبر علیه السلام حکم نه منل د زړه او دا هغه په فیصله باندې راضي نشي او هیڅ قسم تنګي په هغه باندې محسوس نکي، نو ال باغ خلق د ایمان خاوندانی او چې پیغمبر علیه السلام فیصله چاته منظور ني او دا هغه رسالت چا منل ني، نو هغه ته بسنګ مؤمنان ویل شي. یو خدا وجل بل دا چې الله پاک فرمایي وما هم بمؤمنین، نو د دې مطلب دا دی چې د دې د زړه تصدیق نشته دی. دا دی چې وی آمنا بالله وبالیوم الاخر، نو دا د دې صرف د خلی خبره ده، زړه کې دا نشته دی. او د ایمان د پاره څه پکار دی؟ تصدیق بالجنان ولا پکار دی، تصدیق بالقلب هم پکار دی، او اقرار باللسان ولا پکار دی، عمل بالارکان و تچین و غیر سره واضح شي خبره. نو د دې د آمنا بالله وبالیوم الاخر چې دی، نو دا قول د دې چې دی یقولون بافواههم ما ليس فی قلوبهم، دوی په خلو باندې هغه خبره کوي چې په زړونو کې نشته. دا څوک وایي؟ الله پاک فرمایي ما ليس فی قلوبهم، او الله خو به د زړونو خبردار دی. نو چې الله پاک وایي مؤمنان نه دي، مطلب دی چې د زړونو کې هغه تصدیق هغه پکې نشته، ځکه د مؤمنان نه دي. اوس که دا خلک چې دا زړه کې تصدیق نشته، ٹھیک ده کنه، نو که دا خلک په نشهدو سره وایي چې ته د الله رسول یې، بیا هم د مؤمنان نه دي. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. منافقان چې تا تراشي او دای سوی بیا قالوا نشهد انك لرسول، اوس په نشهدو سره دی وایي چې انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. نو د دې دا قول د نشهد انک رسول الله دام الله ته منظور نه دی، ځکه چې د دې په زړه کې هغه تصدیق دانشته دی. نو نفاق چې دی دا غې د وجه نه د دې دا قول د آمنا چې دی نو دا معتبر نه دی. اوس دا نفاق چې دی دا څه شی دی؟ النفاق وی اظهار الخير و اسرار الشر، د خیر خبره سرګندول او شر چې دی نو هغه پټول. د ایمان سرګندۍ په خپل ژبه باندې اظهار د ایمان خو کوي، خو د دې هغه شر چې دی هغه ظلمت او کفر په زړونو کې چې دی نو هغه د خلکو نه څه کوي؟ پټوي. نو چې د خلکو نه پټ کړي نو د الله پاک نه پټ شي، د الله پاک نه پټېږي. نو چې الله پاک فرمایي چې وما هم بمؤمنین، دې مطلب دی چې دې په زړونو کې تصدیق نشته، د زړه د ایمان نه دی راوړی، نو دی اظهار الایمان کوي، خو دا نفاق چې دی نو دا اظهار الایمان و اخفاء الکفر ته ویل کېږي، چې ایمان څرګندوي او هغه خپل کفر څه کوي؟ هغه دی پټوي. نو دی منافق ته چې دا منافق ویل کېږي، سمیا المنافق منافقا لأنه كاليربوع. منافق چې منافق ویل شي دا په دې وجه ورته ویل شي چې دی د لومبړې په شان دی منافق، ٹھیک ده؟ يدخل في النافقاء ويخرج من القاسعاء. د غار چې نو هغه څنګه هغه داسې چې دوه خولې وي د هغې، نو چې ښکاري د تعاقب کوي که نه، نو دی په یو سوړه باندې وردن نشي، ٹھیک ده؟ نو بیا په هغه بله باندې وځي، ٹھیک ده؟ يدخل في النافقه ويخرج من القاسعه، او بیا هلته کې چې دی نو یو ځای کې داخل شي او بل ځای کې بیا وځي. نو د منافق هم دوه روخی، د هغه خپل کفر پړه کې پټ ساتلی او اسلام خلکو ته څرګند کړی وي. نو چې کله د مسلمانانو سره دته تمه پیدا شي د غنیمت او د دنیا د مراعاتو، نو دی بیا څه وایي؟ وایي زه مسلمان یم.
او چې کله بیا د کافرانو نه ستمه پیدا شي هغه سره د خپل همدردی اظهار کوي هغه ته وایي زه خو مسلمان یم زه خو تاسو سره یم نو د حالت چې دی نو دا د هغه یربو په شان دی ځکه ورته منافق ویل کېږي ښه نو دا خلک چې دي نو دا الله پاک فرمایي وما هم بمؤمنین یخادعون الله دی دوکه کوي د الله تعالی سره بزعمهم خدای پاک سره دوکه نه کېږي خو دی چې کوي نو په خپل ګمان کې کوي دی چې ظاهر ایمان او دننه کفر دی وی جوړې مونږ د پیغمبر ته دوکه ورکا علیه الصلاة والسلام او د هغه ملګرو ته مو دوکه ورکا نو الله پاک پیغمبر علیه السلام سره دوکه او اهل ایمان سره دوکه کول دې ته داسې تعبیر ورکو چې دا د الله پاک سره دوکه کول دي یخادعون الله دی دوکه کوي د دوکې کولو کوشش کوي د الله تعالی سره صاحب د تفسیر مدارک هغه وایي چې قد رفع الله منزلة النبي صلى الله عليه وسلم كقوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وی الله جل شانه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه قدر او منزلت پورته کوي الله پاک و فرمایل چې یخادعون الله دا داسې دی لکه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله تا په لاس باندې چې کوم خلک بیعت کوي نو دی بیعت د چا سره کوي د الله تعالی سره بیعت کوي نو تا سره دوکه کول چې دی نو دا چا سره دوکه کول دا د الله تعالی سره دوکه کول ځکه ته د الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان القرآن دغه ځای کې نقطه لیکلې ده صوفیانه نقطه هغې کې راغلی دي وی اسم اشاره ہے بیان القرآن لکھی اسم اشارہ ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا بدې کې دا اشاره ده چې د اهل الله سره سم معامله کول مثلا عداوت و مخادعت وغیره څوک ورسره دشمنی کوي څوک ورسره ټګي کوي چل ول ورسره کوي وی دا کارونه چې دي د اهل الله سره ایسا ہی ہے جیسے حق تعالی کے ساتھ کرنا اهل الله سره دوکه کول چې دي دا څنګه دي ایسا ہی ہے جیسے حق تعالی کے ساتھ کرنا دغه پورې مضمون د بیان القرآن دی او بیا ورپسې تاسو چې دی نو نورم وضاحت کولی شئ چې من یطع الرسول فقد اطاع الله یا چې چا د پیغمبر علیه السلام سره محبت وکړو نو دا د الله د محبت نښه ده د الله سره د محبت دعوه چې څوک کوي نو هغه دې د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکړي ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله یا حدیث قدسی چې دی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب نو دا ټول مضامین د دغه مضمون سره برابر دي خنو بیا ورپسې مونږ دغه ټکي ذکر کو چې یخادعون الله والذین آمنوا او خلق سره چې چا ایمان وروړي دي وما يخدعون الا انفسهم او دوی دوکه نه کوي مگر خپل ځانونو سره کوي وما يشعرون او دوی شعور نه لري دا دی چې د اهل الله سره د الله د پیغمبر سره او د صحابه کرامو سره د اهل ایمان سره د دوکې کولو کوشش کوي نو دا د خپل ځان دوکه کوي ځان سره دوکه کوي ځکه چې د الله پاک نه خو د حقیقت پټیږي نه نو د الله پاک سره به څوک دوکه وکړي الله پاک خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر کړي د دوکې نه نو د دوکه خو پټه پاتې نه شوه نو دا د نقصان رسي خپل ځانونو ته خپل ځانونو سره دوکه کوي وما يشعرون او د شعور نه لري شعور چې دی نو هغه احساس او ادراک ته ویل شي لکه د ذوی العقول د پاره اکثر د علم ټکی استعمالیږي او د غیر ذوی العقول د پوهې د پاره د شعور د ټکی استعمال شي لکه زناور ته دا احساس کیږي چې یخنی شوه یا ګرمي شوه یا اوږېما یا تږېما د لوږې تندې احساس هم ورته کېږي د ګرمۍ د یخنۍ احساس هم ورته کېږي
نو د دې منافقانو باره کې الله پاک فرمایل چې وما يشعرون دوی دومره نه پوهېږي چې دا مونږ د اهل الله سره دوکه کوو نو دا د چا سره دوکه کوو دا د خپل ځان سره دوکه کوو فی قلوبهم مرض د دوی په زړونو کې مرض دی فزادهم الله مرضا نو زیات که الله تعالی د دوی مرضونه الله پاک دوی سیوا که د حیثیته د مرض د دوی په زړونو کې کم مرض دی مرضونه ډېر دي لکه تاسو که ځان سره لیکئ چې بیا مو پکارېږي چې یاره دا کم کومو نو په هغه امراضو کې چې کم د د منافقانو مرضونه دي امراض المنافقین نو یو پکې ولیکئ د ځان سره چې الکذبو کذب چې ورته وایي الکذبو دا یو مرض دی د منافقانو دا خو ټوله کې مشهور دی او یو مرض د منافقانو چې دی نو هغه دی الخداع یخادعون الله نو خداع چې دا د دې بیماری ده او یو مرض د منافقانو چې دی نو هغه دی المکر مکر د دې بیماری ده یو بیماری په دې کې صفاحت ته بے وقفتیا یو الاستهزاء د استهزاء بیماری پکې ده فساد فی الارض دا بیماری پدې کې ده الجهل جهل دې پکې الضلال الجهل الضلال او ورپسې یو لیکي التذبذب مذبذبین بین ذلک چې الله پاک فرمایي التذبذب السخرية بالمؤمنين بدا لس بس فی الحال کافی دی لس بیماری چې دین آغا د منافقانو مشهور بیماری دی فی قلوبهم مرضن کے بیان القرآن کے راغلی دی وہی اس میں اثبات ہے امراض قلب کا اور وہ معاصی ہیں جیسا حضرات صوفیہ کے اطلاقات میں شائع ہے وہی د دین دا معلوم شوا د دې خبرې ثبوت پکې مونږ ته ملو شو چې د قلب امراض شته دی او د قلب امراض چې دي نو هغه معاصي دي د صوفیانو په کتابونو کې د هغوی په کلام کې د دې اطلاق چې دی نو په مختلفو شیانو باندې کېږي اوس د مرض تعریف څه دی مرض چې به مونږ پیژنو څنګه او دا به څه ته وایو یو اندام چې الله تعالی پیدا کړی دی یا یو حس الله پاک پیدا کړی او هغه حس یا هغه اندام په هغه خپل مقصد تخلیق کې استعمال نشي نو دې ته مرض ویل کېږي لکه د ژبې کار دا دی چې دې باندې د حق وویل شي نو که دا ژبه د حق ګویا دپاره استعمال نشوه نو دا ژبه بیماره ژبه ده د ژبې ته بیماري لګېدلې د ژبې مرض به مونږ څنګه پیژنو چې دا حق وینا نه کوي ټیک ده که نه داسې د سترګو بیماري به مونږ کومې بیمارۍ ته وایو چې حق ویني نه حق ته کتل نه کوي د حق په نظر حق ته ګوري نه د غوږونو بیماري به کومه چې په هغې باندې بنده څه کوي حق اوري نه ټیک ده که نه نو چې حق پې اوري نه نو دا د غوږونو بیماري شوه غوږ د دې دپاره دی چې حق دی واوري او د پې حق وانه اورېدو نو دې په هغه مقصد تخلیق کې څه شو ناکامه شو دغه غوږ نو دې مرضي شو نو مرض دغې ته وایي دا مرض پیدا کېږي څنګه حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه دا غي قول معرف القرآن کې مفتی شفیع سے رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای دا امراض چې کوم دي د زړونو د بیماری دا وای د نفسانی خواهشاتو د پیروي نه پیدا کېږي لکه دا مونږ چې وایو چې دا مرضونه صرف فی الحال به مونږ دغه وایو دا لس تقریبا
نو د دې نه علاوه بیا نور ډېر امراض دي، ټیک ده که نه، چې هغه په مسلمان کې هم کېدی شي. هر چا ته مونږ منافق نه وایو، مسلمان به او بیماری به ورته لګېدلي، حقه وینا به یو سړی نه کوي، حق ته به د حق په نظر یعنی چې شمپوشي به د هغې نه وکړي، کېدای شي د هغې دپاره خپل څه جواز پیش کوي، څه تاویل به کوي، خو په ظاهر داسې اندازه ولګي انسان ته چې دې سړي حق وینا ونه کړه. نو جنید بغدادي رحمت الله علیه هغه فرمایي چې د نفس د خواهشاتو پیروي څوک کوي نو دې سره د مرضونه بیا سیوا کېږي، بیماری ورته نور هم لګي. د نفس پیروي چې ده نو دا معلومه شوه چې د امراضو د پیدا کېدو څه ګرځي سبب دی. النفس کالطفل ان تهمله شب علی حب الرضاع وان تفتمه ينفتم. دا کوم ځای کې راغلی دی؟ قصیده برده شریفه کې، قصیدة البرده. النفس کالطفل ان تهمله شب علی حب الرضاع وان تفتمه ينفتم. دا شعر مطلب دا دی آسان چې دا نفس چې دی نو دا د ماشوم په شانته دی، د طفل په شانته دی، دا خوا د ماشوم دی. النفس کالطفل ان تهمله شب علی، که چېرې دله ته مهلت ورکې نو دی به غټېږي، دا نفس به څه شي؟ دی به سیوا کېږي. شب علی حب الرضاع وان تفتمه ينفتم. د رضاعت هغه امینه د ده د زړه نه اوسي نه، دی به مور ته په خپله دا ماشوم دا ونه وایي چې ما ته پی مه راکوه. که دا ماشوم هر څومره لویېږي خو د پیو تمه به کوي، پیو پسې به جاړي او د پیو مطالبه به هم د خپلې مور نه کوي. وان تفتمه ينفتم. او که ته دا ماشوم دا ته د خوا نه کټ کې نو د خوا نه به څه شي؟ صبر به شي، ټیک ده که نه؟ که د خوا نه کټ کې نو بیا به څه شي؟ بیا به صبر شي، ټیک ده. محنت به غواړي، یو 2 ورځې یو 3 ورځې به د ماشوم وجاړي، مور به ورسره وجاړي، هغه به ورته خفه وي، خو بیا به ورو ورو دی خپل خوراک شروع کړي نو بس بیا به ماشوم دپاره هغه نور خوراک زیات فایده نه کړي، ځکه چې دی څومره غټېږي نو د مور هغه پی بیا د دپاره کافي نه. نو ده سره ښېګړه دا ده چې دی د څه شي؟ دی په یو مناسب وخت باندې د خوا نه څه شي؟ دا یې د هغې نه کټ شي. نو داسې دا نفس چې دی که مونږ د دې نفس دا خواهشات یو پوره کوو، یو پوره کوو، ورېږه یو خواهش پوره کوو، ورېږه یو ځل دا خواهش پوره کوو، ورېږه یو ځل دا ګناه کوم بیا به نه کوم، یو ځل یې بیا کوم نو خیر دی بیا به توبه وباسم. نو دې سره به دا څه شي؟ دا نفس به ورسره غټېږي. نو چې غټ شو نو بیا به یې مونږ قابو کولی نه شو. نو ښه دا ده چې په دې ابتدا کې دا نفس دا کنټرول شي، نو کنټرول کېدل به اسانه. نو که د نفس خواهشاتو پیروي څوک کوي نو مرضونه به څه شي؟ دا به بیا زیاتېږي. دا حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه فرمایي. نو د دې منافقانو په زړونو کې مرض دی، نو فزادهم الله مرضا، الله تعالی دی سیوا که د حیثیت د مرض بړتاږي یا جوجو دوا کې. څومره چې د مسلمانانو ترقی راځي نو دومره د دی هغه مرض څه کېږي؟ هغه سیوا کېږي. مرض بړتاږي یا جوجو دوا کی. او بل شعر ورسره څنګه دی؟ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی. نو د دې د بیماری سیوا کا الله تعالی د مسلمانانو ترقی سره د دې هغه حسد چې و نو هغه نور سیوا شو، د حسد بیماری سیوا شو. بیا ورپسې دی ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، او د دې دپاره عذاب دی علیم، عذاب مولم بما كانوا یکذبون بسبب کذبهم، د دې د هغه کذب د وجې نه د دې دپاره دردون کې عذاب دی. واذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض، او کله چې ویل شي دی ته فساد مکوئ په ځمکه کې. فساد چې دی نو دا خروج الشیء عن الاعتدال ته ویل کېږي. فساد څه ته وایي؟ د یو شي خارجېدل د اعتدال نه وتلو ته فساد وایي. نو چې دی ته څوک وایي فساد مه کوئ په ځمکه کې، قالوا انما نحن مصلحون،
دا منافقان ولا په جواب کې وای چې مونږ خو اصلاح کوون کیو مونږ خو فساد نه کوو دای د خپل فساد ته اصلاح وای دام د دې د مرض نتیجه ده یعنی مرض دې حد ته رسیدلې ده چې اوس فساد ته نوم د سیخه ده د اصلاح نوم وته نو اوس وته غي احساس نه کیږي چې دا مونږه فساد کوو فساد والا چې کله وای چې مونږه فساد کوو خو کې دې شي د فساد نه توبه وباسي نو چې فساد والا فساد ته د اصلاح نوم کې خو نو به پریدي بیا خو نه پریدي نو دا خلک چې وته ویل شي چې تاسو فساد په ځبکه کې مکوئ قالوا انما نحن مصلحون دی وای چې مونږ خو اصلاح کوونکیو نو فساد ته د اصلاح نوم کې خودو معلومه ده شو چې دا مرض د دې حد ته ورسېدو چې اوس فساد ته د اصلاح وای یعنی یوازې دا نه چې فساد او اصلاح کې فرق نشي کولای بلکې معاملې الټا کا چې کوم شی نقصانی دي نو هغه دې څه کوي هغه دې فائدہ من غني فساد دې څه غني اصلاح غني صاحب د قصیده بردی ویل دي وی قد تنکر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم وی دا سترګې چې دي کنه دا کله کله د رمد چشم بیماری چاته لګېدلی سترګو نه اوخ کیږي نو دې چې د انور رڼا ته روزي بار نو بس هغه اوخ کې زیاتېږي ټیک ده نو دا سترګې انکار کوي د سنه د انور نه نو په دې کې د انور قصور خو نشته کنه قصور د چا دی د خپل سترګو دی وينكر الفم طعم الماء من سقم او دا جبه چې ده او دا خوله چې ده نو دې کې چې کله مرض پیدا شي نو د سقم د مرض د وجې نه د بیا د خوږو اوبو نه انکار کوي او د دې اوبو خو خوند خراب دی حالانکه خوند د اوبو نه خراب خوند د خولې خراب دی ټیک ده که نه نو چې کله د خپلې خولې خوند خراب شو نو دته د نور اوبو خوند دا ورته خراب ښکاري نو منافق ته مرض د منافقت لګېدلی دی نو دته اوس فساد څه شی ښکاري اصلاح ورته ښکاري په ده باندې شیطان دومره غلبه حاصله کړې ده چې شیطان دی په خپل جال کې راوستی دی خو دی دا نه وایي چې مونږ د شیطان په جال کې راغلی یو دی وایي دا مونږ چې څه کوو نو دا مونږ ښه کوو ویحسبون انهم مهتدون د شیطان چې په چا باندې کنټرول راشي که نه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون د سم لارې نه اړولې وي او د دې د خیال چې مونږه په سم لار باندې روان یو ماغه د گمراهۍ لار وته کوم لار ښکاری سم لار وته ښکاری دا هم د مرض نتیجه ده نو دای ته چې ویل شي چې فساد مکوي نو دای وي مونږ خو اصلاح کوو الا انهم هم المفسدون خبردار یقینا دوی چې دي هم دای فسادیان دي ولکن لا يشعرون او لیکن دای په خپل فساد باندې نه پوهیږي فسادیان دی او فساد ته د اسلام مخه دي نو بس داوا کوي چې مونږ خو اصلاح کوونکیو و اذا قيل لهم امنوا او کله چې ویل شي دای ته چې ایمان راوړي کما من الناس دا تاسو چې وایي آمنا بالله وبالیوم الاخر دغه ته ایمان نه وایي ایمان راوړي پچا په پیغمبر علیه السلام باندې په توحید باندې په آخرت باندې ایمان دخلې نه د هغه خلکو په شانتي ایمان راوړي دا چې کوم د صحابو ایمان کما من الناس ایمان راوړي تاسو لکه څنګه چې ایمان راوړي دغه خلکو نو الناس نه دلته کې څوک مراد دي صحابه کرام چې دا کامل خلق دي د کامل ایمان خاوندان دي اولئک هم المؤمنون حقا الله پاک د دې د ایمان گواهی ځای په ځای ورکړي د په قران مجید کې چې کامل خلق چې کوم دي الناس کامل خلق دا څوک دي دا صحابه کرام دي رضی الله تعالی عنهم د دې صحابه کرامو د ایمان چې دین او د خلقو د پاره معیار دي صحابه کرام معیار حق دي آمن الناس څنګه چې ایمان صحابه وروړي دي کامل خلقو چې ایمان څنګه وروړي قالوا انؤمن كما من السفهاء نو دا منافقان وای آیا مونږ ایمان وروړو لکه څنګه چې ایمان وروړي دي کمکلو خلق بی وقوف خلقو نو دا سفیه چې دی نو دا چاته ویل شي سفیه هغه چاته وایي چې په ګټه تاوان نه پوهېږي نو دی صحابه ته
د بیوقوفتیا دا نسبت چې کولو د دوی دا خیال چې صحابه چې دی په خپله ګټه تاوان نه پوهېږي. ګټه تاوان دی دې ته وی چې د دنیا فایدې حاصلې کا او د شهادت نه ځان رستو کا، د قربانۍ نه ځان رستو کا، او چې د غنیمت مال ملاویږي نو بیا ورمخکې شه وایي مونږ هوښیار یو، چې کوم ځای کې به د فتوحاتو امکاناتو نو وی بیا مونږ تاسو سره یو، او چې د تبوک غونتې غذا به وه نو بیا به مونږ پکې نه یو، مونږ په فتنه کې ما چوي بس مونږ خو چې دی نو به دلته ښه یو، اجازه تاته وکړه چې دلته کې پاتې شو، ځکه چې خطرې یقیني. نو دا داسې خلک وو چې دی به وی چې مونږ هوښیار یو، او د صحابو باره کې به وی غر هؤلاء دینهم، وی دا خلک چې دی وی د خپل دین په دوکه کې اچولی دي، مسلمانان شوي څه دي چې اوس په ځان نه پوهېږي، اوس وی په خپله ګټه تاوان باندې نه پوهېږي، او چې په احد کې شهیدان شنو اومې خبرې را شروع کړي دي خلک دي منافقان. نو الله جل شانه فرمایي چې دی ته کله وویل شي چې ایمان راوړئ څنګه چې د کاملو خلکو ایمان راوړی دی، نو دی وایي چې آیا مونږ ایمان راوړو لکه څنګه چې ایمان بېوقوفه خلکو راوړی دی. الا انهم هم السفهاء. الله پاک د صحابو په بېادبۍ باندې څومره خفه کېږي چې څوک صحابه کرامو ته سفها وایي. الله پاک فرمایي الا خبردار انهم یقینا دوی چې دي هم السفهاء، هم دی بېوقوفان دي، ولکن لا یعلمون، او لیکن نه پوهېږي په دې باندې. بېوقوفان په خپله دي. صحابه کرامو ته چې څوک د کمعقلتوب نسبت کوي د هغه نه زیات کمعقل بل نه، او په خپله بېعقله دي، ځکه چې دی منافقت ته د هوښیارتیا نوم ایښی دی او سوچه ایمان ته د کمعقلتوب نوم ایښی دی. نو الله پاک فرمایي چې دا مؤمنان نه دا منافقان. واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، او کله چې دی ملو شي د هغه خلکو سره چې ایمان یې راوړی دی نو دی وایي مونږ ایمان راوړی دی. واذا خلوا الی شیاطینهم، او کله چې دی ځان لشي د خپلو شیطانانو کافرانو سره قالوا انا معکم، نو دی وایي مونږ تاسو سره یو. انما نحن مستهزئون، مونږ استهزاء کوونکي یو، اسې ټوکې کوو د مسلمانانو سره چې ملو شو ورته وایي مونږ ایمان راوړی دی، دا خو اسې دی پورې مونږ ټوکې کوو، دی ته دوکه ورکوو، او نور خو یو وایي تاسو سره. الله یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون. الله تعالی دی ته د استهزاء سزا ورکوي. عربی کې یو فعل چې ذکر شي کنه د جزاء، هغه د یو فعل هغه جزا چی اوم په هغه فعل باندې هغه ذکر شي، یعنی د استهزاء جزا چې دا نو هغه په لفظ د استهزاء سره بیان کا، دې ته مشاکلت ویل کېږي، چې د دې د شکل چې دی نو دا د استهزاء دی، خو په معنا کې فرق دی، چې د دې د طرف نه ده نو استهزاء ده، خو د الله جل شانه د طرف نه. Está